دلته یو سوال دی او دا سوال حقیقت کې زما ته هم توجه رااله چې ډېر خلک داسې وي هغه سحري وکړي آغاز وشي روژه شروع کړي خو د سحري او د اذان په منځ کې سټي نیمه ګنټه زموږ په د غرونو علاقو کې خلک ډېر وختي سحري کوي ګنټه د اذان نه مخکې خوراک بند کړی نو بیا په دې دوران کې هغوی سګرټ وڅکي یا د دې دوران کې هغوی بیا نسوار مسوار وایي چې کیدي نو اگر چې روژه خو شروع شوی نه روژه خو شروع کېږي د هغې نه چې کله عملا اذان وشي او ټایم ختم شي خو د دې ملګري سوال دا دی چې بیا خوله نینځي او د دې نسوارو یا د سګرټو آثار او اثرات په دې خوله کې پاتې شي او د هغې نه پس بیا اذان شوی وروستو بیا اودس کې خوله پاکوي نو د دې څه حکم دی آیا په دې روژه باندې څه اثر پرېوځي که نه روژه پرې ماتېږي نه ماتېږي دوی نمبر دا روژې کراهت پرې راځي که نه راځي د سایل له سوال اصل غرض دا دی دې باندې نظر واچوئ د نسوارو باره کې به نبی صلی الله علیه وسلم چې څوک په خوب کې ویني د نبی علیه السلام په شکل کې نو دا نبی صلی الله علیه وسلم او هغه چې کومه خبره ذکر کړي نو د هغه شان خو نه دی څنګه چې په نبی علیه السلام حیات او خلکو ته حدیث ویل خو د هغې نه بنده ته تسلي میلاویږي یو ځای کې زموږ یو محترم استاد دی هغه ماته خپله خبره کوله د دې ملګرو ته صرف د دې نسوارو د قباحت په طور باندې د دې واقعي تذکره کوم لکه خوب نه موږ څه مسله نه ثابته خو نبي صلی الله علیه وسلم یاد کړی دی نو په هغې نه سړي ته دغه کېږي رهنمایي هغه ماته خپله خبره وکړه چې ما نبي صلی الله علیه وسلم په خوب کې ډېر نیک سړی دی او زه ورغلم خوالی نو خو زه خبر یم دغه نه زه خبر یم بیا نسوار کوي اته پته نه وه نو ما ته ویل چې نبي صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولیدو ویل ما ته ویل چې دا خوله پاکه که نو ویل چې ما ته ویل پلانې ویل زما خو ډېر سوچ وکړو خو زه خو سې غیبت هم نه کومه چغلي هم نه کومه کنځلي هم نه کوم چې دا به څه زیادوي خو ما جرات ونه کړی شو زه ورته وایم چې رجې تاسو نسوار خو چېرته نه کوئ د هغې نه ما ته یره محسوس شو چې دا سیز خطرناک دی پاته شو دا خبره چې د نسوار یا د سګرټ باندې روژه نو که دا سړی په روژه کې واخلي نو خو روژه پرې ماتېږي ځکه هغې اثرات وجود ته کوزېږي او روژه ماتوي خو دې ملګري چې کوم تپوس کړی دی چې سړی نسوار کېږي یا سګرټ وڅکي او سهار کله سبا شي او اثر یې په خوله کې پاتې نو که په دې باندې موږ دا ته داسې نه شو ویلی چې دا روژه ماته شوې ده نو دا د کراهت نه ده خالي او چې دغه وخت نه دا روژه مکروه شروع شي نو د دې روژې هغه روحاني اثرات درته نه میلاویږي نو درخواست دې ملګرو ته موږ دا کوو که فرض که زموږ اورېدونکي څوک داسې چې هغه د نسوارو یا د سګرټو عاملین نو دا روژه ډېر ښایسته موقع د هغې له د دې ګناهونو د پرېښودو او دا لوی ګناهونه دي واړه ګناهونه نه دي حرامه ده نشه ده او لویه ګناه ده زموږ بدقسمتي بله دغه به درته ووایم چې زه داسې خبر شوم چې ځینې ملګري صرف نسوار کوي په عامو ورځو کې نو په روژه کې د نسوارو سره سګرټ هم شروع کړي دی بله بدقسمتي نو چې که اثر پاتې کېږي په خوله کې او سبا شروع شي نو دا روژه کم از کم مکروه کېږي که بیخي پاسېده شوي نه نو د کراهت نه خالي کېږي لحاظ ځان دې ساتل پکار دي جزاک الله الله دې توفیق ملګرو له ورکړي چې الله تعالی دا اثر دغه په روژه کې کېږي چې د دې نشو نه د منشیاتو نه او توبه کړي او زه دا خبره کې شریکه کړم چې حقیقت دا دی چې کله سړی اراده وکړي عزم صمیم عزم مصمم وکړي نو الله توفیق ورکوي بیا زموږ سره کالج کې ملګری و پروفیسر و نو داسې زموږ په یو لایو سیشن کې چا سوال را لګلی و د نسوارو باره کې نو د هغې باره کې ما جواب کړی و چې یاره د نسوار خو اختلاف هم پکې د علماو شته دی خو دا نقصان یې کم از کم دی چې څوک نسوار کوي نو داسې مشاهده د علماو ده چې دته الله تعالی داسې د کلمې توفیق په د آخر وخت کې نه ورکوي نو شرابونه دي او د شراب باره کې خو ډېر داسې واقعات د سلفو په کتابونو کې موجود دي په اقوالو کې شته دی نو هغه یو څو ورځې پس بیا کالج کې موږ ناستو نو ما ته ویل چې مولانا صاحب ستاسو بیان مې اورېدلی دی ما نسوار پرېښودلی دي ځکه چې زما څه یېره پیدا شوله چې زه خو ډېر کمزوری عمل دی زما او بیا په دې وخت کې ما ته نه دغه نه میلاویږي توفیق نه میلاویږي نو زه په ډېر پریشان یم او الله تعالی توفیق راکړو نسوار مې پرېښودل نو ویل زه وایم دا چې بالفرض که څوک عزم وکړي نو ما په یو خبره باندې پرېښي نو زه د مایک په ذریعه باندې او د مجلس په وساطت باندې موږ سره طلبه کرام هم ناست دي او پاک مجلس دی او مدرسې لایبرري ده مکتبه ده موږ ناست یو نو دعا به هم کوو شیخ صاحب تاسو هم دعا کوئ چې زموږ څومره ورونه په دې لایو سیشن کې څوک حاضر دي او نسوار کوي نو الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې دې نشې نه ځان بچ کړي او نور هم چې زموږ څومره ورونه دي او هغه په نشو کې دي اخته دي که هغه چرسونه څکي که په شرابو کې دي نور څومره نشې چې دي دا خو د صحت دپاره مضر دي او د انسان عمل هم بربادوي او بلکې سړی د ایمان نه وباسي بعضې صورتونو کې